او د بے ستري یا بل ګناه کولو بل غټ نقصان دادی چې د الله جل جلاله او رسول د نافرمانی په وجه سره انسان د جنت څخه محروم کیږي. الا یعذ بالله. دا رقم انسان د جنت څخه محروم دي کناره نه دي کښه زده چې هغه د الله او د رسول د حکم مخالفت کوي. لکه تر دې پورې د بخاری شریف یا حدیث مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. وای چې زما هر امتی به و جنت داخليږي مگر هغه څوک و جنت نه داخليږي کوم چې زما د حکم د منلو څخه منع او انکار وکړي. نو صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړل چې اے د الله رسول دا بدبخت او بدنصیب انسان څوک دی چې هغه انکار یا منع کوي د جنت څخه؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وای چې زما تابعداري وکړله زما خبره چا ومنل نو هغه به جنت داخليږي او کوم چې زما نه فرمانی وکړله زما د خبرو موافق نه زی او زما د خبرو خلاف ورزي کوي مطلب چې زه یو څه وایم او دی د هغه خلاف کوي نو واکه هغه بدبخت انکار او منع وکړل جنت صدا و جنت ځان داخلي دغه څوک و جهنم ته ځي. یعنی کوم چې زما اطاعت ونه کوي نو داسې انسان سرکش او باغی او انکار کوونکی دی چې اول د جنت مستحق نه دی بلکې دی به د دې نافرمانی کولو په وجه سره د الله جل جلاله د عذاب او جهنم مستحق ګرځي او د عذاب څخه ورسته بیا به جنت داخليږي. واره به عذاب کاټي بیا به جنت داخليږي. او دا غرانګ به پردګي کول به ستري کول د زنانو د پاره د ایمان پر کمزوري باندې هم دلالت کوي. دا رقم شزه د ایمان له طرفه کمزوري چې کم شزه به ستري کوي ځکه چې د اسلام تاریخ پر دې باندې گواه دی چې تر ډېرې اوږدې زمانې پورې ښځې په پرده کې ګرځېدې خو د بده مرغه چې کله هم بعضې کمزوري ایمان والا مسلمان د غربي ډیموکراسۍ څخه متاثره شو نو هغو بیا د زنانو بې پردګي شروع کړل. البته خو بې پردګي کول حرام او د ګناه عمل دی. ګوره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په حمص کې او خلکو ته خطبه وویل او بیا په هغه کې دا هم وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشیان حرام کړی دي لہذا زه هم هغه وشیان و تاسو رسوم او تاسو ته درشم او د هغه څخه مې منع کوم چې په هغه وشیانو کې یو په هغه وشیانو کې تبرج دی بے پردګي ده دا حرام ده زنان لپاره ناروا ده ناجایز ده ګناه کبیره ده او داسې زنانه چې بے پرده ګرځي دا فاسق او باجر او سخت ګناهګار ده په ګناه کبیره سره ګناهګار ده.